سبا و انشاءالله دا دلته جلسه وي د مسلم لیگ نون مریم نواز شریف صاحب به راځي او نو لیډرشپ هم وي او په خلکو ډېره جذبه را او ډېره ولوله را د سوات خلکو همیشه د هغوی سره زموږ د پارټۍ سره د مریم بیبي نواز شریف سره مینه کړې ده او سبا ته زموږ دا توقعات دي چې زړه کې موږ دلته جلسه کړې وه په کراسیو ګراونډ کې د هغې نه به هم ښه او غټه او کامیابه جلسه به وي د عوامو پکې ډېره جذبه او ولوله وي نو د دې نه یو هفته مخکې دلته عمران خان هم جلسه کړې وه چې ټوله حکومتي مشینري او وسایل استعمال کړي وو نو هغه د هغې جلسه وه دا موږ ګورو چې دا به د عوامو جذبې او د عوامو د مینې محبت جلسه وي او دا پیغام به ورکوي د سوات عوام چې یاره حل او آپشن صرف مسلم لیگ نون او د منظري نښه ده انشاءالله دا وخت موږ سره پاکستان مسلم لیگ نون له طرف نه سید حبیب علي شاه ولاړ دی امیدوار میر لپاره سبانه جلسې په حواله د معلومات کو تاسو موږ سره اوسئ السلام ډېره مننه ستاسو د راتلو او زموږ سره خپل غږ شریکولو جی سبانه جلسې په حواله تاسو څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم زه خو دا وایم چې انشاءالله تعالی د پاکستان مسلم لیگ په دې ګراونډ باندې یو ریکارډ پروت دی او هغه جلسه دا وه چې موږ به خپله کړې وه د مریم بیبي راغلې وه او دا ګراونډونه او دا سړک نو موږ دا امید دی چې انشاءالله تعالی موږ خپل ریکارډ په خپله ماتو یو وجه هم دا ده چې یاره دا خلک تنګ شوی د دې نامنهاد حکومت نه د دې مهنګایان نه د دې بدامنۍ نه د دې څومره چې یاره مشکلات دي د قوم ته نو انشاءالله چې هر سړی تیار دی او راوتو ته هم تیار دی او جلسې له به هم راوځي او په 31 تاریخ به که خیر د پاکستان مسلم لیگ په حق کې زما په حق کې به انشاءالله تعالی خپله فیصله هم سنوي او تاسو څه وایي چې څنګه پی ټي آی والا جلسه وکړه نو تاسو هغې په جواب کې ورته څنګه وکړه موږ دا نه وایو دا هر یو سیاسي خپل پارټۍ خپل یو حساب کتاب یې خپل یو طریقه کار یې خپل مشهوري خو پرایم منسټر له د یو میر دپاره یا د بلیات الیکشن کې ګرځېدل دا مې له اولنی ځل ولیدو نو دغه شان زموږ هم پارټي ده زموږ مشران دي الحمدلله پاکستان مسلم لیگ د دې ملک د ټول نه غټه پارټي ده او هغه همیشه د دې ملک خدمت کړی دی او زموږ په دور کې تاسو ته پته وه چې پاکستان مسلم لیگ مهنګایي 15 کاله کنټرول کړې وه بیا چې زموږ پروجیکټونه څومره کړي دي انجینیر امیر مقام صاحب یا نواز شریف صاحب هغه چا نه پټ نه دي هغه تر اوسه پورې نه دي صوبایي ګورنمنټ وکړل او نه مرکزي ګورنمنټ وکړل انجینیر صاحب په یو سر باندې بغیر منډیټ نه دلته تقریبا 50-60 ارب روپو پروجیکټونه راوړي چې هغه لکه موږ مین پروجیکټونه ښیو 3 چې هغه د سوی ګیس په مد کې 12 انچ پایپ لاین 220 کې وی ګریډ سټیشن 132 کې وی ګریډ سټیشن جی ټي روډ بیا ګریډ سټیشن یې وړې لکه بریکوټ شو بیا بارین شو بیا نور داسې ځای په ځای او بیا ایکسپریس وی شو چې کوم روانه ده بیا جی ټي روډ تعمیر شو دومره غټ پروجیکټونه الحمدلله انجینیر امیر مقام صاحب راوړي او دا ټول د دې نه غټه خبره دا وه چې انکم ټیکس په پاکستان دلته په سوات باندې لګول هم د دې ګورنمنټ په سفارس باندې او هغه د دې سمري تلي او هغه انجینیر امیر مقام صاحب او نواز شریف او ډاکټر عباد بھائی کوم کردار و چې یاره هغه واپس کړی و ساګډار پوجا نو همدا هم زموږ د سوات دپاره غټه تحفه ده او بله که تاسو وګورئ نو کډني هسپتال هم د پاکستان مسلم لیگ یو تحفه د ملک لا د علاقې له نو ټول کارونه چې څومره مین پروجیکټ دي هغه پاکستان مسلم لیگ کړي په دې نظریه باندې عوام بالکل عوام راوځي او عوام ته زموږ درخواست هم دی چې یاره خپل ماشومانو د خپل ملک د خپلې خاورې حفاظت په خپله ځکه وکړي چې یو سړی وږی شي یو سړي بچي وږي یو سړي د بچو سکولونو پیسونه نه یو سړی خپل بچو له کپړې په اختر کې نه شي اخیستی به خانه جنګۍ ته وځي نو ښه خبره دا ده چې یاره پاکستان مسلم لیگ حکومت راشي ځکه چې تاسو لیدلی چې د بجلۍ څه صورتیالو 11,000 میګاواټ بجلی پاکستان مسلم لیگ په سیسټم کې اچولې وه نن الحمدلله که موږ د لوډ شیډینګ نه خلاص یو نو دا هم د پاکستان مسلم لیگ کارنامه وه د انجینیر امیر مقام صاحب د میا نواز شریف د شهباز شریف نو الحمدلله موږ دا ووایو چې یاره پری اینډ پیر الیکشن چې کله یې که خیر نو په ټول ملک پاکستان مسلم لیگ منظرې وي ته وایې سبا چې جلسه تاسو هغې ته په کوم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو چې ستاسو د چینل شکریا ادا کوم عوامي پیغام نیوز نو د هغې یو جهان مننه چې دې ټایم باندې په سوات ګراسي ګراونډ کې دوی موجود دي او د پارټۍ کوریج کوي سبا حوالې سره خو زه دا ویل غواړم د سوات غیرتمن او غیور عوام ته چې بډ کلچر کې سبا په 2 بجې زموږ محترمه مریم نواز صاحب را روانه ده چې هغې په دې جلسه کې شرکت وکړي ولې چې سوات کې اول ځل دا دونه غټه جلسه د مسلم لیگ نون د شنې جنډې د لاندې کېږي د مهنګایي خلاف په
پکار دی چې د سوات نه بلکې د ملاکنډ ډیویژن تمام خلک چې دی هغه په دې کې بڑ چڑھ کې حصہ والي او هغه په دې کې شرکت وکړي. داسې مخکې یو څه شي څنګه تاسو په کم نظر ګورئ سیوا لکه یعنی چې ان شاء الله هغه خو چې پاور شو او په دې کې هغه ځپلې او هغه غریب خلک را روان دي چې هغه ریډي والے دي هغه ګاډي والے دي هغه رشکه چلی که تاسو د وړو با وګورئ که تاسو غوړي وګورئ نور مطلب داسې ډېر زیات پېټرول وګورئ ډېره مهنګایي ده نو په دې کې هغه ځپله خلک راځي دا پاور شو نه ده جي دا د هغه جزانو خلکو اواز دی چې زمونږ محترمه ولرا روانه ده او دا جلسه به انشاءالله د دغه حکومت د ختمېدو یو انشاءالله سبب به جوړیږي او دا یو زمونږ یو بهترین میسج به ځي. مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز چاروں صوبوں کی آواز مریم نواز مریم نواز چاروں صوبوں کی آواز مریم نواز مریم نواز تیری جان نثار بے شمار بے شمار تیری جان نثار بے شمار بے شمار تیری جان نثار بے شمار بے شمار تیرے جان نثار بے شمار 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 میرا مقام امیر مقام امیر مقام